बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात په پیپر کې د اردو د عربی زبان د مختلفو تفاسیرو په باره کې تاسو پوښتنه کیږي. نو د اوسو عربی د مشهور تفاسیر تعارف او د غي د مصنفین نمونه اگرچه په اردو عربی زبان کې تفاسیر ډیر زیات لیکل شوی دي، خو چې کوم مشهور تفاسیر دي په هغه تفاسیرو کې یو تفسیر احکام القرآن دی. احکام القرآن دا د امام جساس رحم الله دی، ابوبکر بن علی جساس، ابوبکر بن علی جساس چې دا د مسلک په لحاظ سره حنفی عالم دی او په دې تفسیر کې چې کوم په فقهي ترتیب باندې د تفسیر سره دا لیکل دی. نو احکام القرآن دا د ابوبکر بن علی جساس دا رحم الله دغه تفسیر دی. تفسیر معالم التنزیل چې مشهور دی په تفسیری بغوی معنی، تفسیری بغوی معنی سره مشهور دی. محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی، محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی دا د تفسیر دی، دا د تفسیر دی، تفسیر معالم التنزیل. بل تفسیر دی تفسیر کشاف عن حقائق غوامس التنزیل وعیون الاقاویل فی وجود التاویل. نو دا پورا اوږد نوم دی، خو تفسیر کشاف د دې مختصر نوم دی او د دې دا د معتزله مشهور تفسیر دی، د معتزله او تفسیر کشاف په نوم باندې تفسیر سره مشهور دی. علامه جار الله زمخشری د دې تفسیر مصنف دی او د تفسیر سره د لیکل دی. مفاتیح الغیب دا هم په عربی زبان کې یو مشهور تفسیر دی چې دا مشهور دی، معروف دی او مشهور دی په تفسیر کبیر معنی، تفسیر کبیر معنی دا سره مشهور دی. علامه فخرالدین رازی رحم الله سے دغه تفسیر دی، د علامه فخرالدین رازی رحم الله تفسیر دی. الجامع الاحکام القرآن دا د علامه قرطبی رحم الله تفسیر دی. القرطبی الاندلسی د اندلس اوسیدونکی دی، خپل نوم دی محمد بن احمد عبد الله محمد بن احمد الاندلسی قرطبی دا تفسیر دی، په عربی زبان کې لیکل شوی دی او تقریبا په 20 جلد کې دا تفسیر سره موجود دی. یقینا ډیر زیات اهم او د فائدې نه ډک تفسیر دی، اگر چې په اردو زبان کې هم د دې سره ترجمه شوی ده. انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر بیضاوی، تفسیر بیضاوی خپل نوم دی انوار التنزیل و اسرار التاویل. دا علامه ابو الخیر عبد الله بن عمر بن محمد بن علی البیضاوی، علامه بیضاوی رحم الله من سره دا مشهور دی. نو انوار التنزیل و اسرار التاویل المعروف تفسیر بیضاوی. مدارک التنزیل و حقائق التاویل دا عبد الله بن احمد محمود النصفی، عبد الله بن احمد بن محمود النصفی دا د تفسیر مدارک التنزیل و حقائق التاویل دا هم په عربی زبان کې یو مشهور سره تفسیر دی. البحر المحیط د علامه ابو حیان اندلسی، علامه ابو حیان اندلسی رحم الله سے دغه تفسیر دی. پوره نوم دغه دی ابو حیان محمد بن یوسف بن علی الاندلسی. نو البحر المحیط دا سره د تفسیر دی. بل تفسیر دی تفسیر القرآن العظیم، تفسیر القرآن العظیم چې دا مشهور دی، معروف دی په نوم د تفسیر ابن کثیر معنی. علامه عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحم الله سره دا دغه تفسیر دی، په عربی زبان کې لیکل شوی دی او په نور مختلفو زبانونو کې هم د دې سره ترجمه شوی ده. په دغه تفاسیرو کې یو بل اهم تفسیر تفسیری جلالین دی، تفسیری جلالین دی. نو تفسیری جلالین ته جلالین ځکه ویل کېږي چې دا هغه دوه کسانو لیکلی چې د هغې په نوم کې جلال دی. نو جلال الدین سیوطي او جلال الدین محلی یو استاد یو د هغه سره شاګرد دی، دواړو په شریکه معنی تفسیر لیکلی دی. الدر المنصور فی تفسیر المعصور، الدر المنصور فی تفسیر المعصور. نو دا د علامه جلال الدین سیوطي رحم الله سره دا تفسیر دی. فتح القدیر فی جمع بین الروایات والدرایت فی تفسیر، یعنی فتح القدیر مختصر د دینوم دی، د علامه شوکانی رحم الله تفسیر دی په عربی زبان کې، دا هم په خپل زمانی یو اهم تفسیر دی. روح المعانی دا شهاب الدین محمد علوسی، تفسیر روح المعانی دا شهاب الدین محمود علوسی رحم الله سره دغه تفسیر دی او دا تفسیر په 10 جلد کې سره موجود دی. دا هم د بغداد او د عراق اوسیدونکی عالم دی او د مسلک په لحاظ سره حنفی عالم دی. الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم دا د شیخ طنطاوی جوهری، الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم د علامه شیخ طنطاوی جوهری رحم الله سره دغه تفسیر دی. د دین علاوه په دغه تفاسیرو کې مشهور تفسیر تفسیر منار،
د سید محمد رشید رضا تفسیری منار دا د چا دی د سید محمد رشید رضا دا دغه تفسیر دی. تفسیری مراغی نو دا د شیخ محمد مصطفی المراغی دا دغه تفسیر دی. تفسیری مراغی د شیخ محمد مصطفی المراغی دا دغه تفسیر دی. تفسیر فی ظلال القرآن دا د سید قطب رحم الله تفسیر دی. سید قطب رحم الله تفسیر فی ظلال القرآن دا په اتو جلد کې دی. په اصل کې لیکل شوی په عربی زبان کې دی، خو په اردو زبان کې هم د دې ترجمه او ټرانسلیشن شوی دی. هغه ټرانسلیشن او ترجمه د دې په عربی زبان کې په اردو زبان کې هم شوی ده. نو دا د عربی زبان یو څو مشهور تفاسیر مختصرا په دغه تفاسیر نمونه ما تاسو مخې ته ذکر کړله او د هغې سره سره د هغې د مصنفینو نمونه او د بعضې تفاسیرو د جلدونو په باره کې هم وضاحت ما پیش کو. نو دا هغه تفاسیر دي چې عام طور د دې دوه درېو څلورو تفاسیرو په باره کې خامخا په پیپر کې تپوس پوښتنه کېږي، یا د تفسیر مشهور د نوم په باره کې تپوس کېږي چې د هغې مشهور نوم څه دی، یا د تفسیر مشهور نوم ذکر کړلی شي او د هغې چې کوم اصل نوم دی د هغې په باره کې تپوس کېږي، بیا د هغې د جلدونو په باره کې